بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د ارشاد الصرف سبق نمبر 121 سے قانون نمبر 48 ته د اجوف قوانین شروع دي. نن به موږ د خفنا بعنا قانون وایو. د خفنا بعنا قانون د دې قانون خلاصه دا ده چې هر کله واو مکسور وي، هر کله واو باندې کسره وي، زیر وي، او یا مطلقاً وي. واو به مکسور وي یا به مطلقاً وي. یا څه ته وایي؟ یا مطلقاً څه ته وایي؟ د یا مطلقاً مطلب دا دی چې دا یا مفتوحه وي، دا یا به یا مفتوحه وي، یا به دا یا که مکسوره وي او که دا یا مضمومه وي. که یا مکسوره وي، که مفتوحه وي، که مکسوره وي، خو یا به مطلقاً وي. دا یا چې ده که نه، دا که په دې یا که فتحه وي، که کسره وي، که ضمه وي. خو دا یا مطلقاً دی ته وایي چې که په یا زبر وي، که زیر وي، که پیش وي. خو واو به مکسور وي، واو باندې به کسره وي، واو باندې به څه وي؟ کسره وي. ټیک شوه؟ نو او په ماضي معلوم ثلاثي مجرد اجوف کې، په ثلاثي مجرد اجوف کې ته الف جوړ شوی وي. ګورئ چې کله واو مکسور وي، واو باندې زیر وي، او یا مطلقاً وي. یا مطلقاً مطلب که په یا باندې زبر وي، که زیر وي، که پیش وي. ټیک شوه؟ او په ماضي معلوم ثلاثي مجرد کې د دې واو مکسور یا د دې یا مطلقاً نه الف جوړ شوی وي، او بیا دا الف حذف شوی وي. نو په دې حالت کې فا کلمې له کسره ورکول واجب دي. په دې حالت کې فا کلمې له کسره ورکول واجب دي، خو په دې شرط چې دا واو او یا به په اجوف کې الف جوړ شوی وي او بیا به حذف شوی وي. شرط پکې دا دی چې دا واو او یا به په اجوفو کې الف جوړ شوی وي، دا الف به ترې جوړ شوی وي، او بیا به دا الف حذف شوی وي، لکه خفنا او بعنا. چې په اصل کې خوفنا، وګوره واو مکسور دی، او بیعنا یا مکسوره ده. خوفنا بیعنا دی. خفنا بعنا په اصل کې خوفنا بیعنا وو. نو د قال باع قانون د وجنه واو او یا نه الف جوړ شو. د قال باع قانون د وجنه د دې واو او یا نه الف جوړ شو. نو خوفنا نه خافنا شو، خوفنا نه خافنا شو، او بیعنا نه باعنا شو. د ګوره د دې یا نه دا الف جوړ شو. ټیک شو؟ او د دې واو نه دا الف جوړ شو، خافنا شو. خوفنا نه څه شو؟ خافنا. او بیعنا نه څه شو؟ باعنا شو. نو اوس د التقاء ساکنین د وجنه اول ساکن مده دی، اول ساکن څه دی؟ مده دی. نو حذف مو کړو. نو خافنا، د خافنا نه څه شو؟ د الف هم ته حذف کو، د الف ته حذف شو. نو د خافنا نه موږ سره څه شو؟ خفنا شو. او د باعنا نه به دا الف حذف کو. نو دا باعنا به موږ سره څه شي؟ باعنا شو. بیا د دې قانون د وجې نه مو فا کلمې له کسره ورکړه، نو خفنا بعنا شو. ګورئ دا خفنا چې دی که نه، خفنا، او دا خفنا په اصل کې خوفنا و. دا خفنا په اصل کې څه شو؟ خوفنا و. نو مونږ قانون وي چې کله واو مکسور وي او د ثلاثي مجرد ماضي معلوم ثلاثي مجرد اجوف کې ته الف جوړ شي. نو ګورئ قانون مونږ دا ویلی دی چې د قال باع قانون د وجې نه د دې واو نه الف جوړ شو. نو خوفنا نه مونږ سره څه شو؟ خافنا. دا الف د دې واو نه جوړ شو، خافنا شو. خافنا. اوس داسې ده چې ګوره یو دا الف ساکن راغی، یو دا فا ساکن ده. نو التقاء ساکنین راغلی، دوه ساکن یو ځای شو. نو ته به په دې دوه ساکنو کې وګورې چې دا اولنی حرف مده خو نه دی، نو الف حرف مده دی. نو دا الف مده دی، نو دا ته ختم شو، دا الف به وغورځېږي. نو دا موږ سره خفنا پاتې شو، خفنا. نو اوس موږ قانون وي چې کله واو مکسور وي که نه، او د ده نه الف جوړ شي، بیا دا الف حذف شي، الف مده دی، نو دا حذف شو، غورځوتی. نو خفنا شو که نه. نو اوس چې کله د واو مکسور نه الف جوړ شي، بیا دا الف وغورځېږي، نو فا کلمې له، دا خا پکې فا کلمه ده، نو فا کلمې له کسره ورکول واجب دي. نو اوس دا د خفنا نه موږ سره به خفنا شي. خفنا. ګورئ دا خفنا په اصل کې خوفنا و.
نو واو مکسور دی نو د قال باع قانون د وجې نه د ده نه الف جوړ شو ځکه د ده نه مخکې حرف باندې فتحه ده دی نو د دې واو نه الف جوړ شو نو خاف نه شو بیا دوه ساکن یو ځای شو نو اولنی ساکن هم ته ختم کو نو خف نه شو نو کله چې د واو مکسور وي او د ده نه الف جوړ شو بیا د الف حذف شي نو بیا فا کلمې له دا خا پکې فا کلمه ده دې له زیر ورکول واجب دي نو اوس د الف حذف شو نو موږ څه خف نه شو نو اوس به د خا له موږ کسره ورکو نو دا به موږ سره خف نه شي اوس دغه شان بعنا نه دی بعنا دا په اصل کې بیعنا و بیعنا نو مونږ قانون وي چې یا مطلقاً وي که په یا باندې زبر وي که زیر وي که پیش وي او د ده نه مخکې حرف باندې فتحه وي نو د دې یا نه به الف جوړ شي د قال باع قانون د وجې نه نو دا بیعنا نه به موږ سره څه شي باعنا دا الف د دې یا نه جوړ شو باعنا دا باعنا شو اوس داسې ده چې دا دوه ساکن یو ځای شو یو عین ساکن دی یو الف مده ساکن دی نو مونږ به اوس د الف مده ساکن به ترې وغورځېږي نو دا به مونږ سره بعنا شي الف ته ختم شو نو دا مونږ سره بعنا شو نو اوس مونږ قانون ویلی دی چې کله یا مطلقاً مکسوره وي او د ماضي معلوم ثلاثي مجرد اجوفو کې راغلی وي او د دې نه مخکې حرف باندې فتحه وي د دې یا نه مخکې حرف باندې فتحه وي نو دا یا نه به الف جوړیږي بیا چې دا الف د التقاء ساکنین د وجې نه وغورځېدو نو اوس په دا چې کومه فا کلمه ده که نه دا با پکې فا کلمه ده نو د با کلمې له اوس کسره ورکول واجب دي نو د بعنا نه به موږ سره بعنا شي بعنا ٹھیک شو نو دا زمونږ سره د خفنا او بعنا قانونو ښه په اسانه طریقه باندې مو وکړو کم چاته چې په دې کې مشکل وي نو هغه په کمنټ کې تپوس کولی شي انشاءالله بیا به په اسانه طریقه ورته حل کو نو دا زمونږ د نن ورځې درس و راتلونکي درس پر اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام